ستاسو په معاشره کې لکه څنګه چې پر انسان باندې د لمونځ کول فرض دي، داسې پر انسان باندې د زکات ادا کول هم فرض دي. زکات پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هجرت په 2م کال باندې الله تعالی د زکات ورکول فرض کړی. الله رسول فرمایي چې کوم کس په خپل مال کې زکات ورکړي، دغه زکات به د ده دپاره د قیامت په ورځ باندې یو پل جوړ سي، پر هغه پله باندې به دی و جنت ته داخلېږي. او کوم چا چې د خپل مال زکات نه وي ورکړی، هغه به له دې پله څخه لاندې و جهنم ته وړېږي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. کم چا چې خپل سره و سپین، خپل مالداري، خپل جایداد په دنیا کې ذخیره کول د خپلو بچانو دپاره او د خپلو ورونو او مور و پلار دپاره حلال او حرام سره ذخیره کول، په هغه کې د زکات نه ورکوئ، صرف د زندگی مقصد د دنیا ډېرېدل بللی و. د داسې کسانو دپاره الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي فبشرهم بعذاب علیم. ای پیغمبره ته و دې کسانو ته زیری ورکه چې د دوی دپاره به دردناکه او سخت عذاب. الله تعالی په خپل کلام کې د داسې کس دپاره چې هغه خپله دنیا خپل جایداد ذخیره کړی وي، په هغه کې یې د دې عظیمې فریضې څخه غاړې نه وي خلاصې کړي. الله تعالی فرمایي یوم یحما علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم. الله تعالی به د مال د دنیا د جهنم په اور باندې ګرمه کی. الله اکبر، چې هغه د دنیا تر اور او یا وار زیات دی، په داسې اور باندې چې ګرم سي، او بیا به د دې انسان په راسته طرف، په چپه طرف، په شا او په مخ باندې، په تندي باندې دته د دې مال چې د جهنم په اور باندې ګرم سوی دی، د ده پر بدن باندې به داغونه ور جوړه. نو نن الله تعالی موږ تاسو ته موقع راکړې ده چې موږ تاسو باید د خپلو قریبانو، د خپلو همسایګانو، د هر مسکین او غریب په خپله دنیا کې د هغو خیال وساتو. او الله تعالی د زکات چې کوم مصارف دي، چې کوم چاته زکات ورکول کیږي، الله تعالی د هغه بیان په قرآن کریم کې کړی ده. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل. الله تعالی دلته د زکات ورکوونکي چې کوم کس د زکات مستحق وي د هغو بیان کړی دی. ټول اقسام الله تعالی په دې آیات کې بیان کړي دي. ان شاء الله العزیز په آینده تقریر کې به د مصارفو بیان هم کوو. نو د زکات متعلق یو څو ضروري مسائل چې باید موږ تاسو یې واورو او ښه په توجه یې واورو، او دا مسائل په خپل ځان کې عملي کړو. ډېر کسان دا رقم ته دي چې هغه زکات ورکوي، لیکن د هغو غاړې نه دي خلاصې له زکات څخه، ځکه هغه زکات چې کوم ده ورکړی وي، هغه یې و داسې چاته ورکړی وي، یا یې په داسې نیت باندې ورکړی وي چې په هغه باندې د ده زکات نه ادا کېږي. نو یو څو ضروري مسائل دي، دا در سره واورئ او در سره عملي یې کړئ. یوه ضروري مسله دا ده چې کوم چاته ته زکات ورکوې، په زکات کې نیت کول ضروری دی.
هغه که ته د زکات مال له خپل جیداد څخه راجلا کوې او یا یې ته یو چاته ورکوې په هغه وخت کې نیت لازمي دی چې ته به د زکات نیت ورسره کوې بیا په دغو روپو باندې ستا د زکات ادایګي نه کیږي. او دوهمه مسله که چیرې ته یو چاته روپۍ په پور باندې ورکې لیکن تر هغه وروسته د زکات نیت وکې نو که چیرې هغه دا روپۍ مصرف کړي وي اوس تا د زکات نیت اعتبار نه لري. نو د دې دپاره اسانه طریقه دا ده چې څومره پور تا دته ورکړی دی هغو نه روپۍ دته په زکات کې ورکړه دی به هغه په زکات کې قبول کړي او تا ته به بیرته هغه روپۍ په پور کې درکړي. ډېر کسان دا رقم ته وي چې هغه د پور د ادا کېدو توان بیا نه لري نو دغه مالداره خلکه بیا هغو ته زکات ورکوي لیکن دی صرف هغه د زکات نیت وکړي وایي ما چې کومې روپۍ ورباندې وې بس هغه ما په زکات کې وربخښلي دي په داسې طریقه باندې زکات نه ادا کېږي. او په دې مسله کې عام طور ډېر انسانان ډېر مالداره خلکه په دې مسله باندې اخته دي او دا مسله ډېره مشهوره او غلطه ده. نو د دې د حل لاره دا ده چې تاسو باید په هغه ته دغو نه روپۍ ورکئ په زکات کې هغه به قبض کې تر هغه وروسته به بیرته هغه روپۍ تاسو ته د پور په شکل باندې درکړي. او درېیمه مسله که چیرې ته و یو چاته اختیار ورکې یو وکیل ونیسې روپۍ و هغه ته نه ورکې و هغه ته خپلې روپۍ نه کې ور ته ورته ووایې چې زما له طرفه زکات ادا که اوس که چیرې هغه سړی ستا له طرفه زکات ادا کړو هم صحیح کېږي. او څلورمه مسله که چیرې تا د زکات دپاره یو څوک وکیل نیولی دی هغه راولاړ سي بل سړی وکیل کې هغه زکات ورکړي هم صحیح دی. او پنځمه مسله که چیرې یو سړی د نصاب مالک وي پر ده باندې زکات فرض وي لیکن دی خپل ټول مال د الله تعالی په لار کې صدقه کړي پر دې کس باندې بیا زکات نه. او شپږمه مسله که چیرې دی یو چاته د هبې په شکل باندې د تحفې په شکل باندې یو چاته د زکات روپۍ ورکړي لیکن د ده نیت د زکات وي هغه ته ووایي چې دا په تحفه کې در واخله نو دغه روپۍ د زکات له عرفو څخه بلل کېږي. په دغو روپو باندې د ده د زکات نیت صحیح کېږي. او دا تر ټولو ښه طریقه هم ده چې کله تاسو یو مسکین غریب ته روپۍ ورکوئ هغه ته تاسو مه وایئ چې دا د زکات روپۍ دي هغه ته دا وینا کول دا لازمي نه دي بلکې صرف د زکات نیت وکړه او هغه ته د تحفې په شکل باندې ورکړه د هغه به زړه هم ښه سي او ته به له دې عظیمې فریضې څخه خلاص. او اومه مسله که چیرې ته غریبان او مسکینان سره راټول کې هغو ته ډوډۍ ورکوې لیکن نیت د زکات کړی وي په دې باندې ستا د زکات غاړې نه خلاصېږي بلکې هغه به ته د دې خوراک د دې څښاک د دې ټولو شیانو مالکان جوړوي. اوس که چیرې ته هغو ته د خوراک شیان واخې او هغه ودی ته ورکې و کور ته یې ورولېږې په دې باندې ستا د زکات غاړې بیا خلاصېږي. اتمه مسله که چیرې ته د زکات روپۍ جلا کې له خپله ماله څخه او هغه له تا څخه ورکې سي اوس په دوباره دویم وارې له هغه ماله څخه روپۍ را جلا کوې د زکات دپاره بې ورکوې دا نه معنی چې ستا د زکات روپۍ ورکې سوې اوس نو ستا غاړې خلاصې. نمه مسله که چیرې یو انسان صاحب د نصاب وي او هغه د راروان کال زکات ورکوي له ده سره دومره روپۍ شته فلحال دی مالداره ده نو د آینده کال زکات هم ورکولی شي. نو که چیرې تاسو ته یو غریب یو مسکین څوک ودرېږي او تاسې د زکات
روپۍ پوره کړې وي هغه مو خلکو ته ورکړې وي هغه له خپله در څخه مه شړئ هغه ته جواب مه ورکوئ ته الله تعالی صاحب د نصاب ګرځولی هغه د آینده کال زکات یو څه ورکړه خالي لاسې له خپله کور څخه مه شړ